علیکم ملګرو. میجر عادل راجا دعوه وکړه چې د عمران خان خلاف یو بل سازش تیار شوی دی او دغه سازش جنرال عاصم منیر تیار کړی دی چې عاصم منیر غواړي او یو ځل بیا چې کم دی نو عمران خان څخه کوي د هغه د وجلو کوشش کوي. تاسو ته پته ده میجر عادل راجا چې کم دی نو یو بل دعوه هم کړې ده. هغه دعوه دا ده چې زما په پاکستان په مختلف ادارو کې یعنی په پاکستان کې انټرنلی زما خفیه مجاهدین دي او هغه مجاهدین ماته صحیح معلومات او صحیح انفارمیشن راکوي. میجر عادل راجا چې کم دی نو زرایا منشن کړی دی چې وای زرایا دا خبره کړې ده. اوس پته نه لګي چې دا کومه زرایا یادوي او څوک یادوي، خو دا خبره په خپل ټویټر اکاونټ باندې یو ټویټ کړی دی او په هغې کې ویلي دي چې د عمران خان خلاف یو بل سازش روان دی او هغه سازش دا دی چې عاصم منیر رالېږي او د عمران خان خلاف پلان تیاروي. اوس ګورو په فیوچر کې چې او دا خبره د میجر عادل راجا صحیح ثابتېږي او که نه صحیح نه ثابتېږي نو په دې باندې به مخکې پته لګي. خو د دې نه علاوه یو بله خبره رانا ثناء الله کړې ده چې هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کم حامي دی، د پاکستان تحریک انصاف کم حامیان دي، د هغو په باره کې او د میجر عادل راجا په باره کې. میجر عادل راجا په باره کې هغه ویلي دي چې دا یو بدامني پیلاوي په ملک اختلافات راولي، زمونږ ملک چې کم دی نو د هغو د ماتولو کوشش کوي او د داسې خلکو خلاف د اکشن واخیستلی شي. تاسو ته پته ده چې رانا ثناء الله په دې ډېر غټ زور ورکړی چې زر تر زره دي میجر عادل راجا سکی گرفتار کړلی شي. خو چونکې هغه اوس په لندن کې دی او لندن ته د څه د وجې نه تللی. تاسو ته پته ده چې کله په پاکستان کې رژیم چینج اپریشن وشو، رژیم چینج اپریشن مین چې کله د عمران خان حکومت سکو ډسمس کو، د عمران خان حکومت ختم کو او د پی ډی ایم حکومت راوستو د دې لپاره چې هغه ارزانی چې کم دی نو راولي، د دې لپاره چې کم دی هغه د ملک معیشت خطر ته بوزي، د دې لپاره چې هغه د نورو ملکونو سره ډیلونه وکړي، د نورو ملکونو سره بزنسونه وکړي، ټریډونه وکړي او د ملک چې کم دی نو اکانومي خکي. خو تاسو ته پته ده چې په لاست 1 ایئر کې ملک انتهایی د هغې بیړه غرقه شوله، ملک انتهایی ډاون طرف ته لاړ، د هغې اکانومي چې کم دی نو سشوله مکمل چې خراب شوله، یعنی بالکل هغه پلان چې کم دی ناکامه شو. اوس چې کم دی نو د دغې وجې نه تاسو ته پته ده چې میجر عادل راجا رژیم چینج اپریشن کې د عمران خان په پیور کې خبرې کړې وې، د هغه په سپورټ کې خبرې کړې وې چې بای عمران خان چې کم دی نو یو ښه لیډر دی، هغه یو ویژنري سوچ لري. نو دغه خبرې هغه کړې وې، نو د دغې خبرو په وجه باندې په هغه ټارګټ کړلی شو چې بای ته خو چې کم دی نو په ملک انتشار پیلاوي او ملک د ماتولو کوشش کوي. نو د دې وجې نه میجر عادل راجا د خپل حفاظت لپاره لاړ بهر ملک ته، لندن ته. اوس هغه په لندن کې ناست دی او په لندن چې کم دی نو د خپلو اډینس سره، د خپل پاکستانی قوم سره چې کم دی نو هغه د خپل یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې باندې چې کم دی نو د هغو سره کنیکټ وسي او هغو ته ډیلی بیس باندې اپډیټ راولي. اوس چې کم دی نو رانا ثناء الله چې کوم دغه خبرې کړي نو په دې باندې خلکو دا تنقید هم کړی دی چې رانا ثناء الله ته چې دا کومه خبرې کوي چې وایي په ملک کې ټوټ پوټ او دا قصې پیسې راولي، نو ټولو نه غټ توړ او د ټولو نه غټ چې کم دی نو د ملک د تباهۍ وجه تی رانا ثناء الله. نو د هغې په باره کې به ته څه وایي. اوس چې کم دی نو په عاصم منیر باندې دوه غټ پریشرز دي، دغه دوه غټ دباونه څه دي. نمبر 1 چې کم دی نو یا خو به دا داسې چې د عمران خان په پیور کې څوک هم خبرې کوي د هغو خولې چپ کول، او یا داسې دی چې ډایرکټ راځي الیکشن کول، ځکه چې بالکل الیکشن ته ماحول جوړ شوی دی. الیکشن چې کم دی نو بالکل به کیږي. نو ښه خبره هم دا ده د پاکستان د مستقبل دپاره چې کم دی نو ښه ثابتېدونکې خبره دا ده چې دوی الیکشن ته لاړ شي او په الیکشن کې عوام خپله رایه ورکړي چې څوک هم وزیر اعظم جوړوي، څوک هم لیډر جوړوي خپل د خپل ملک، نو هغه به چې کم دی نو راوستلی شي او د دې سره چې کم دی نو د پاکستان د چې څومره ایشوز دي، څومره پرابلمې دي، هغه به کلیر کړلی شي. تاسو څه وایي؟ تاسو سره سم خپله رایه شریکه کوئ. په اخره کې خپل ورور شریف بل اجازه ورکړئ.